وابډې وزیر ته وایم بیا د دې 400 دغه دوه منېګانو ته وایم چې غوړ منګي دي چې لکه تاسو به قام له څه کوئ دلته کې د وابډې خلکارو سره د کسټمرو د صارفینو اور وخت جګړئ چې پالټ راغلی دی پالټ تاسو ولې نه ختموئ تاسو هلته کې ټرانسفارمر 11000 لینډ تار ځوړن تاسو ولې نه راځئ نو ګرانو کتونکو چې دې ګاډي کې تیل نه وي نو دا په هوا دوازي سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا مهال زه 400 په وابډه کې موجود یم زما شاته به تاسو دا ګاډي وینئ د دې ګاډو دې وخت کې هېڅ پیدا نشته زه د وابډې وزیر ته وایم بیا د دې 400 دغه دوه منېګانو ته وایم چې غوړ منګي دي چې لکه تاسو به قام له څه کوئ دلته کې د وابډې خلکارو سره د کسټمرو د صارفینو اور وخت جګړئ چې پالټ راغلی دی پالټ تاسو ولې نه ختموئ تاسو هلته کې ټرانسفارمر 11000 لینډ تار ځوړن تاسو ولې نه راځئ نو ګرانو کتونکو چې دې ګاډي کې تیل نه وي نو دا په هوا دوازي زه دې د وابډې د نالاقه وزیر ته وایم چې تا کې څه عیا شته څه شرم در کې شته څه پوهه در کې شته تا د دې قوم نه غوټ اخیستی دی دا صرف د 400 د وابډې دا خال نه دی د ټولې پښتونخوا د وابډې د دفترو دا خال دی دا ګرانو کتونکو یو ګاډی خدا نه خواست تاسو ایمرجنسي راله سوپرډن به تر کومې چې کم دی د جیبه پیسې اچولې ده ته ولې دونه لکونه روپۍ ورکې ته خو ځان له تنخواګانې زیاتې الله خو یې تباه و برباد کړه چې تا سره د قام دومره پورې سوچ نشته دا دغه پراته دي ګرانو کتونکو دا دې کې اوس سپې پراته دي ګره د وابډې والا دي ته وګوره دلته کې دوی سره اوس دغه نشته خو خدا نه خواست په 400 کې داسې غټ پاټ راغی نو لاول به دوی خپلو کې ګرځي چانده به کوي د چاندې نه پس به دې ته تیل اچوي د تیلو نه پس به چې کوم دی نو بیا هغه ځای ته رسي دلته کې دا بل ګاډی چې کوم دی نو دا ولاړ دی لکه زه سوچ کې ما چې دلته کې د پښتونخوا حکومت د پولیس له کوم تیل ورکوي هغه د نش برابر دي خو د دې خو د سره شته دي نه بند کړي دي پې څه په دې میاشت کې د 25-30 هزار روپو تیل چې کوم دی نو دوی واچول دا زه دوی ته صرف دا ګاډي ښیم دا وګورئ دا ټول ولاړ دي دا د وابډې صرف د دې چې کوم دی اخوا هم درته وښیم دا ټول ګاډي SDO دې وخت کې جام دی اکسیډنټ دې وخت کې جام دی سوپرډنټان چې کوم دی نو دې وخت کې بالکل د هغوی دپاره د تیلو پیسې نشته دي دا زمونږ حکومت دی دا زمونږ ریاست دی دا زمونږ منتخب نمایندګان دي دې ګاډي ته وګوره نوې ګاډی دی چې تیل پکې نه وي که نه دا به داسې ولاړ وي چې کم اړخ ته دي بوزمه ټول ګاډي چې کوم دی نو ولاړ دي ښه یو خو وابډې والې یونټ یې ګرانې کړي دي دا وابډې والا هم زمونږ وروڼه دي زمونږ بچي دي زمونږ د دې علاقې دي دا لوډ شیډنګ کې په ما دی نو دا په هغوی هم دی دلته کې د 200 نه دا واحد پاکستان کې دا نالاقه پالیسۍ چې دلته کې بلي څومره استعمالې نه هغه به باندې زیات بیل راځي په کار ده چې ورپسې د انعام راکوو ورپسې چې کوم دی نو بونس راکوو نو دلته کې چې 200 نه 201 شوه نو دلته دې ورته د وابډې خلکار مخې ته کړي دي چې دا اکسیجن لګې شوي دي او دا هغه چې کوم دی نو یونټ قیمت زیاتوي دا دغه نالاقه وزیران چې دا کم په دې ملک کې چې کوم دی نو تلي دي او دلته د وابډې وزارت یې چاله ورکړي دا په ټماټرو د ایستلو دی زه د داریان یم چې دا دغه دي ښه بیا زه د افسرانو ته وایم ایسي ته وایم چې د کې کوم غټ لاهور کې کوم افسران دي وابډه هاوس کې چې کوم افسران دي هغوی څه کوي هغوی ته ښه پرېږدي هغوی په مزو کې دي او دلته کې د وابډې ملازم دی لړمین دی په جګړو دی سوپرډنټ دی په جګړو کړي دی قام سره دی اچولی دی تصادم ته دې مخ کړي دي خلکو ته دا پته نشته ګرانو کتونکو وابډې والا ماله نه راځي وابډې والا ته مې پرون ویلي دي او یفتو شوه نه راځي ډېر خلک وایي موږ ته د بجلۍ بیلونه چې کوم دی نو نه رارسي 1040 ملازمینو کمې دی په 400 کې 1040 دا صرف په دې ځای کې کمې دی ته برتي نشي کولی خو برتي به ته ښه وکړي چې ته ګاډي له تیل نشي ورکولی ته به هغوی له تنخوا داسې ورکړي ګرانو کتونکو دې وخت کې د پښتونخوا د هر وابډې په دفتر باندې خزان راغلی دی او دلته کې زمونږ تحریک انصاف والا جلسو له تیاری کوي هغوی لګیا دي هغې له فنډینګ کوي دې دپاره جلسه وکړې د دې دپاره احتجاج وکړې دلته کې ادارې بندې شوې د پیوټیسل محکمه ته جوړېږي دا پرایوټایزیشن چې کوم MTI اسپتالونه دي هغه تباه شو اوس سکولونه هغه تباه کوي او وابډه خو دغه ده دې ځای ته ورسوله دې نه پس چې کوم دی نو بس سولر سیسټم ته خبره جوړوي د وابډې ملازمین بېروزګاره کوي مطلب دې څه دی خو د دوی نه بغیر یې نشي شل کولی نن چې دا ملازمین آی روز شهیدان کېږي دې ستنو ته خیږي
دا وګوره جي دا ګاډي دي دا صورت حال چې کوم دی نو دلته کې روان دی لکه زه یم چې دې وخت کې زه د دوی دپاره داسې کم الفاظ استعمال کړم چې دلته کې زما د عام کس دا صارفینو ته وګوره جي دا راغلی دی هر سړی وایي موږ له ګاډۍ پکار دي زه خپله چې راغلی ما نو زه به اوس د دې ځای ملازم په موټر سایکل بوزم هغه پالټ له به زه په موټر سایکل بوزم الله ګواه دی چې زه به اوس په موټر سایکل بوزم ما چې کله د هغوی خبرې واورېدې چې ګاډي کې تیل نشته او ګاډي کې تیل چې کوم دی په دې میاشت کې موږ په چاندو باندې د 25-30 روپو چې کوم دی نو واچول خو دا د هایډرو یونین ډېر لوی پاور دی خو پته نه لګي چې د هغوی پاور ولې کمزوری شو هغوی چې به کله راپاڅېدل نو چا به سر نه شو چتولی هغوی به ټول لاور جمع کوو نه هغه مشران د تنظیمونو هغه د دا ملازمین تصادم ته او جګړې ته مخامخ کړي دي آی روز دا خلک موږ ته دا دغه کوي نو ګرانو کتونکو ډېره دا بابا ته وګورئ دا سپینګیري چې کوم دی زه به اوس د دې ځای نه یو بوزمه دا ګاډی اوس هسې ولاړ دی دوی چې سار روزي نو دوی په دې سوچ کې وي چې چا کونډه چولي چې د هغه نه 1000 روپۍ والي او دې کې تیل واچو دا غلا د دوی د لاسه د حکومت د لاسه دا زیاتېږي بل څه نه زیاتېږي چې تاسو وایئ چې وابډۍ والا خلکو له کونډې ورکړي دي او خلکو له دا بس څه کوي ولې دا د هغه جاګیر دی دا وابډه بس هغه پسې تړلې شوې ده دا ټولو خبرو باندې قومه تاسو هم ځان پوه کې چې دلته کې دا ګاډي وځي نو دی به د غل نه چې کوم دی ولې د دې ډرایور به تر کومې به د خپلې تنخوا نه او چې کله ورته ګاډي ودرېږي نو بیا د ګورې د هغې دپاره بېل تار دا ټوچین کي نو دا بیا د وابډې د دفتر ته ورسوي ډېرې داسې خبرې خو صرف مې نن په تیلو خبرې کولې چې میاشتې وشوې دې مینیګانو چېرته پیسملۍ کې د دې باندې اواز پورته نه کړه چې زما د ضلعې د وابډې څه حال دی دا زه 400 کې د 400 د تنګي د شب قدر ذکر کوم بیا نوخار مردان سوات ملکن چې کومې ضلعې ته ځي نو همدا حال دی خو په دې باندې خاموشي ده ولې پې خاموشي ده دا وابډې والا سره انتخابي ظلم دی دا وابډې والا زه بیا وایم چې دا قام سره اچوي او دوی په دې سیمه کې یو تصادم پیدا کوي او قوم ته دا وایو چې دشته خو دا میاشت 2-3 میاشتې وچلېدل که نه دا په خپلو تیلو د خپلو تنخوا د خپلو جیبو او یا چې کوم دی نو دغه کم خلک چې غلا کوي نو هغه به ضرور چې کوم دی دوی کې ونډه اچوي د دې نه ماته دا واضحېږي چې دوی به لکه څه کوي نو او دا د ګاډو چې کوم دی بل او به دا ګاډي چې کوم دی نو جمع شي د ګاډو دا حال دی ګرانو کتونکو په دې باندې به زه بیا خبرې کوم ما ته نن پته ولګېده ځکه چې زه خپله زما ملازم په کار دی هلته کې پاټ راغلی دی نقصان کوي نو ګاډي نشته په موټر سایکل چې زه د وابډۍ خلکار بوزم ځان سره نو دا د دې حکومت دپاره د دې ریاست دپاره د وابډۍ د وزیر دپاره په لاور کې هغه ناست افسرانو دپاره او بیا د هایډرو یونین نه سخته ګیله کومه چې د دې دپاره اوس راپاسې دا د قام مفاد د دې دپاره راپاسې دې کې د قام ګټه ده د قام پکې تاوان دی تر کومې چې دا ګاډي ولاړي نو د قام تاوان دی او د دې حکومت چې کوم دی د بیلونو څه به دوی چې کوم دی چاپي ووایي څه به دوی لاړ شي هلته کې چې لاړ شي او 1000 روپۍ ورکوي هغه 1000 روپۍ د دوی دپاره لک دي ځکه چې دلته کې د دې ګاډي کې چې کله ډرایور په خپله یا سوپرډنټ د خپل جیب اچي نو هغه وایي راشه دا 1000 واله دې کې واچوه ډېرې داسې خبرې دي الله دې پې دا ړانده کاڼه وزیران دغه افسران پې کړي ډېره مننه